وای چې په بني اسرائیل کې یو څوک وو چې ډېر سخت ګناهګار وو او سخت مجرم وو، یعنی ټول عمر یې په فسق او فجور کې را تیر کړی وو. نو چې کله دی مړ شو نو خلکو د دفن کېدو بجای په یو انبار کې وغورځوي، دفن یې نه کوي بلکې په یو انبار کې وغورځوي. نو الله جل جلاله موسی علیه السلام ته وحی وکړ چې ای زما خوږه پیغمبره، زما یو بنده مړ شوی دی او بني اسرائیل غورځولی دی، نو ته ودې خپل قوم ته ووایه چې هغه ځای څخه راپورته کړي او جنازه ور باندې وکړي او بیا یې په ښه عزت سره دفن کړي، ځکه چې ما د هغه مغفرت بخښنه مې کړې ده، هغه ما بخښلی دی. نو حضرت موسی علیه السلام هم هلته ورغلی. نو هغه سړی چې یې ولیدی نو ویې پېژندی دا د الله جل جلاله دا حکم چې عملي کوي چې الله تعالی ورته ورسه دا سړی ورته دفن یې کوي، پټ یې کوي او جنازه ور باندې وکړي. د دې تعمیل چې وکړي موسی علیه السلام سړی یې وپېژندی. نو والله تعالی چې وویل چې ای ربه دا سړی خو زه ښه پېژنم چې دا ډېر مشهور مجرم دی، ډېر مشهور ګناهګار دی او ډېر غټ فاسق او فاجر دی، نو لهذا دا سړی د سزا بجای د دې دومره لوی عزت او احترام حقدار څنګه جوړ شو؟ په دې مې پوښ یا الله. نو الله جل جلاله ورته فرمایل انه فتح التوراة يوما فوجد فيها اسم محمد فصلى عليه وقبل وقد غفرت له بذلك. چې زما ګرانه پیغمبره دا سړی خو حقیقت هم د ډیرو سزا او مستحق وو، ځکه په دنیا کې سخت ګناهګار وو، عظیم فاسق او فاجر وو، خو لیکن خبره دا ده چې دی ورځ تورات خلاص کړي نو د په تورات کې چې د محمد علیه السلام نوم مبارک مشرف معظم ولیدي، نو د فوراً پر محمد علیه السلام باندې درود شریف ویل او د نبی علیه السلام نوم مبارک مچ کړي. نو لہذا خاص په دې وجه باندې ما د ټول ګناهونه معاف کړل او بخښنه مې ورته وکړل. نو ورڅه وجه خلکو ته وایي چې دا سړی پټ کړه، جنازه ور باندې وکړي او ښه په احترام سره پټ کړي، نه ما بخښنه خالي په دې عمل باندې چې په تورات کې د نبی علیه السلام نوم مبارک ولیدي، پر نبی علیه السلام باندې درود شریف وویل او بیا دا نوم مچ کړي. دغه عزت په وجه باندې نن زه د عزت کوم. دا ګوره الله جل جلاله ته گئی یو کښنی عمل دومره عظیم ښکاره شي. لہذا هر مؤمن مسلمان هر نیک عمل به کوي، هغه کښنی کغه شي وکښنی نیک عمل ته به د کښنی په نظر نه ګوري، دا به الله جل جلاله په یو عظیم نیک عمل باندې در بدل کی چې ستاسو د بخښنې ذریعہ به وګرځي. کښنی عمل د کښنی عمل په نظر مګوره او دغه رنګ به وغج ګناه ته د کښنی ګناه په نظر باندې نه ګوري او وکښنی ګناه ته به هم د کښنی ګناه په نظر نه ګوري. ګوره الله جل جلاله دوه شان په دوه شانو کې پټ کړي دي، بار بار زه په بیانو کې وایم. خدای پاک د خپل رحمت په طاعت کې پټ کړي دي چې په کوم عبادت باندې الله جل جلاله تا وبخښي نه ده معلوم، چې کوم عبادت د الله جل جلاله تر نظر عظیم عبادت ښکاره شي، کوم نیکی د الله جل جلاله تر نظر عظیم نیکی ښکاره شي. ته به هر نیکی کوي، غټه به هم کوي، کښنی نیکی به هم کوي، وکښنی نیکی ته به د کښنی نیکی په نظر نه ګوري. او دغه رقم الله جل جلاله د خپل قهر، د خپل عذاب، د خپل غضب هغه چې دی هغه الله جل جلاله په ګناوي کې پټ کړی دی، نه د معلومه چې الله جل جلاله په کوم ګناه باندې تاونس. لہذا گئی په یو کښنی ګناه باندې الله جل جلاله دا انسان ونسي او گئی به په غټه ګناه باندې نه نسي. معلومه نه ده چې د الله جل جلاله قهر او غضب او عذاب په کوم ګناه کې پټ دی. نو خدای پاک دا دوه شان په دوه شانو کې پټ کړی دي، رحمت په طاعت کې پټ کړی دي، غضب او قهر چې دی هغه بیا په ګناهو کې په معصیت کې پټ کړی. ګوره کتابونه لیکي دا نو سبب په کسبه نه لیکلي
دا باکس نه دی دا د 2 روپۍ باکس پر دې باکس باندې هم لیکلی دی چې خطرناکه ګناه دغه ګناه ده چې یو څوک و ګناه ته د کښنۍ ګناه په نظر باندې وګوري خطرناکه ګناه دغه و ګناه ته به د کښنۍ ګناه په نظر باندې نه ګوري نه ګوره الله جل جلاله دغه انسان چې دومره عظیم ګناهګار انسان دومره فاجر او فاسق انسان خالق په دې باندې بخښل دي چې واره په نبی عليه الصلاه والسلام باندې درود شریف ویل دي او بیا د نبی عليه الصلاه والسلام نوم مبارک معظم مشرف مچکړي خالد د عزت په وجه باندې خدا پاک دومره عظیم عزت ورکړي چې معافي او بیا به موسی عليه الصلاه والسلام را پورته کړي په خپل به جنازه ور کړي بیا به پټ کړي ځکه د الله جل جلاله حکم